ما ته پته ولګېده چې ما کومه پښتو کړې ده ما ته پته ولګېده چې ما عمران خان سره کم کلک لاس ورکړی دی زما عزیزان زما مشران او زما بچی ما سره لکه د غر ولاړ دي دا کوم وخت چې تیر شو تاسو ته خبره یې او دا خبرې پې اوبه شوې ډېر مشکل وختونه تکلیف وختونه جیل پکې راغی خو ما یو خبره کړې وه ما زه د صوابۍ یم یوسفزی پښتون یم که یو کمزوري مې وکړه نو دا خپل کام به راباندې چې نه لعنت وایي نو ما چې نن دا ولاړه کړې ده دا هر قسم آفر هر قسم دمکی او دباو هغه مې په خاطر کې نه ده راوستی نو لومبی سوچ مې دا و چې دا خپل خلق ملامته نه کړم دا خپل خلق کوسترګي نه کړم او کم از کم او دا سره وعده کوم انشاءالله تعالی انشاءالله چې جګ به ولاړ یم مضبوط به ولاړ یم او ستاسو پټکې به مضبوط کلک اوچت لګوم انشاءالله تعالی دا روح د پښتو جنګ دی د پښتو عمران خان دې ضلعې له ټول نه غټ پټکې ورکړو مشرانو تاسو دا کتلي دي چې دلته تاسو همیشه وټونه ورکړي دي سپورټ مو کړی دی خو چېرته د عزت عهده نه ده راغلی بالکل نه چېرته دلته غټ پټکی نه ده راغلی چېرته دلته خلکو ته چا د صحابۍ خلکو ته چا درانه دي کتلي عمران خان تاسو ته درانه وکتل زه ستاسو ورور یم ستاسو عزیز یم تاسو نه یم ستاسو بچی یم او یو خبره دا کوم بیا بیا کوم زما ځان دلته ټول زما ځان دي وروره د الیکشن نه مخکې د سیاست نه مخکې مې چې کوم جایداد و کوم کور و کوم زما روزګار و اکه روزګار مې دی او که چا درته ووایي دا زما مخالف خو دا ټیکهدار ولاړ دی که نه زما زموږ سره اسمبلۍ ده چې کوم صوبایي کې ولاړ دی تپوس دې وکړه د دې نه ته نه به تپوس وکوي وایي یو ګیلاس اوبه دې ورکړي دي یو روپۍ دې ورکړې ده نو شکر الحمدلله تاسو خلکو ته دا ویلی شئ چې ما که خدای پاک اوده راکړې وه که پوزیشن راکړی و نو ما د خپل ځان دپاره نه د دې کام دپاره استعمال کړی دی دلته مې یونیورسټۍ جوړې کړي دي دلته مې کالجونه جوړ کړي دي دلته مې چې نو جنازګاګانې جوړې کړي دي سولر مې په جوماتونو کې لګولي دي نهرونه مې جوړ کړي دي ډیمونه مې جوړ کړي دي روډونه مې جوړ کړي دي کالجونه سکولونه مې جوړ کړي دي داسې ده که نه ده او زه شکر الحمدلله دا په دعوې سره وام زما عزیزان زما د کلي عزیزان دي ما خپله حق الله مزدوري کړې ده او هغې کې راله خدای پاک کلا او رزق راکړی دی او شکر الحمدلله د عربو نه خدای پاک چې نو ډېر لرې ساتلی مدد الله تعالی ډېر لوی احسان دی زه تاسو نه تپوس کوم چې نن صوابۍ کې کومه ترقي شوې ده د نن نه 8 کاله 9 کاله مخکې سو نن صوابۍ څنګه ده ګیس به ورسو که چېرته لږ ډېر پاتې شوی دی زموږ حکومت نیمګړی پاتې شو زموږ حکومت منځ کې ختم شو د بجلۍ حوالې سره خو ټرانسفارمرونه دومره لګولي دي چې زما خلک دومره په بګاڼه کې وړی دي چې څومره ما تاسو ته ټرانسفارمرونه لګولي دي دومره مې ورته چې نو پیډرې لګولي دي ګرس سټیشنې مې ورته لګولي دي الحمدلله صوابۍ ترقي کړې ده صوابۍ پرمختګ کړی دی که غټه عهده میلاو شوې ده نو غټه ترقي راغلې ده نو زه دا وایم چې عمران خان موږ سره دومره غیرت کړی وه دومره لوی عهدې راکړې وه نو نن چې عمران خان جیل کې دی نن چې عمران خان باندې تکلیف ته مشکل دی نو پښتانه څه کوي ملګرتیا به کوي که نه پښتانه خو په غیرت ښه ښکارېږي پښتانه خو په بهادرۍ ښه ښکارېږي پښتانه خو په پت ښه ښکارېږي پښتانه خو په ننګ ښه ښکارېږي زه به عمران خان سره پښتو کوم زه به عمران خان سره ننګ کوم زه به عمران خان سره غیرت کوم انشاءالله تعالی عمران تیرے جان نثار بے شمار عمران تیرے جان نثار بے شمار دا چې ده که نه زه ستاسو عزیزانو تپوس کوم چې په دې پښتو په جنګ کې به تاسو ما سره ملګرتیا کوئ انشاءالله دا شاته چې ولاړ دي مشران ټول نه تا الله سره اوچت کوي ټول به کوي په دې کې به را سره پت کوئ انشاءالله
پدې کې سره غیرت کوئی پدې کې سره د جنگ کې ملګرتیا کوئی دې کې سره راوځي دا کمپین بستا سوی دا پښتو بستا سوی دا ننګ بستا سوی دا پد بستا سوی دا غیرت بستا سوی ان شاء الله تعالی زد تداوم چې مرګ او ژوند مې ان شاء الله عمران خان سره پښتو سره ان شاء الله اوس ټول پټای دی ګیادي کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي دا پی ډی ایم خوشپاړس میاشتې په حکومت کې وکړه شهباز شریف وزیر اعظم اوسم دا حکومت ته اوسم دا غي حکومت ته کنه گورنر دا غي دی وزیران دا غي دی وزیر اعلی دا غي دی ارشد دا غي دی وزیر اعظم دا غي ما ته دا وایي چې صوابۍ ته یو خخت راوړی ده څه شی پیاز په 300 شو پیاز په 300 شو وایي بجلی قیمت تاسو ته معلوم دی بجلی قیمت څومره شو ادنه سیوا شي د وړو قیمت ډیزل اوس چې الیکشن کمپین نه چلای اوس الیکشن کمپین نه چلای تاسو ته پته چلله سوای نواز شریف د خاصو خلکو نه مطالبه کوي د تاسو نه غوړه د عوامو مطالبه نه کوي عوامو څخه نه دي د خاصو خلکو نه مطالبه کوي وای مال تو تر میجارټي را کوي وای ودا کاکړ په ځای کې نوې او وای مالا وای زه چې نو سمپل میجارټي نه غواړم تو تر میجارټي غواړم وای عوامو نه د چا نه غواړي عوامو نه غواړي وای دا خو وزیر اعظم فیصله شوې ده نو د وزیر اعظم فیصله به تاسو کوئ که چېرته دې دفترونو کې به دا مخلوق کوي عوام به کوي دا فیصله د عوامو ده دا فیصله ستاسو ده دا اختیار تاسو سره دی نو دا تاسو د اختیار خو هغوی وایي دا موږ تقسیم کړی دی نو د خپل اختیار ته پوس به کوئ کله به کوئ په 8 تاریخ زما خو امید دا دی چې عوام ځان ښیي چې زه خاص کر پښتانه څوک دباولی نه شي پښتانه څوک رستو کولی نه شي پښتانه څوک یرولی نه شي نشي که نه نشي که نه نه یریږئ لکه د غر ولاړئ که نه لکه نران ولاړئ که نه دا د محمود غزنوي او د احمد شاه ابدالي اولاد دی دا د خالد بن ولید په لار تللي دي دا ستا د ټپکو نه یریږي موږ خو که روزه پورې ګزاره کړې ده موږ وایي چې الیکشن لرې دی خو زه تاسو ته وایم خاص کر انتظامي ته ټول ته وایم د قانون احترام کوو په قانون یقین ساتو که د قانون احترام کې د قانون احترام به کوم او که د قانون احترام نه کوي نو هغه قانون به ورته ښیم چې کوم د بیا پته لګي چې زور باندې کړی نه کېږي موږ به انشاءالله د یو څیز تپوس کوو انشاءالله رورا دی چې دی اوس وایي چې موږ د دغه لپاره قرباني ورکړه ملک به چې نو سیاسي طور باندې وایي ملک معاشي دیوالیه کېدل وایي موږ د هغې نه خلاص کړو زه تاسو نه یو تپوس کوم زمون په وخت کې ډالر قیمت څه اوس څه دی 178 290 زمون په وخت کې تیلو قیمت څه اوس څه دی زمون په وخت کې چینه قیمت څه اوس څه دی زمون په وخت کې بجلی قیمت څه اوس څه دی زمون په وخت کې ګیس قیمت څه اوس څه دی زمون په وخت قرضې څومره وې اوس څومره دي زه تپوس کوم زمون په وخت کې خو زمونږ سو وخت چې حکومت و موږ سره په ریزرو کې 18 بلین ډالر پرتو اوس څومره دي خزانه خالی ده که نه خزانه څه شوه خزانه څه شوه نو دی به تاسو ته څه وایي دی به عوامو ته څه وایي چې موږ دا ولې وټراکوي
نه دا دې به تاسو څه وایي چې ورته کله کوي چې سیاست کارت مو درنه واغسته یو عام سړي ته 10 لک روپۍ په جیب کې پرتې وي که نه په لومړي ځل باندې عوامو ته یو سهولت ملاو شو چې 10 لک روپۍ که هغه کور کې بیماري راتله هغه ته څه مشکل پیدا کېده او هغه پړه کې پر دغه نه وه یاره نه وه هغه وایي چې ما سره 10 لک روپۍ شته هغه 10 لک روپۍ درنه واغستې واغستې ده نه که نه دی خپل مراعات ختم کړي دي دی خپل پروټوکول ختم کړی دی دی چې نو خپل عیاشۍ ختمې کړي دي نه عیاشۍ ختمې کړي دي نه پروټوکول ختم کړی دی او که ختم کړ ستاسو صحت کارت یې ختم کړ هسپتال کې انجکشن نه ملاویږي لنګر خانې ختم دا راته ووایي چې اوس به نور په څه طریقه دی نه بدل اخلو د اور په ذریعه بدل اخلو که نه زه وایم وروره که ظلم کا بدلا ووټ سے خو زه وایم چې وروره دلته دا خلک ګرځي را ګرځي کله به وایي چې وروره زه خو ځان پیش کوم ټول عوامو ته راشي د عوامو په مخ کې ځان پیش کوم چې وروره راځئ که ما چېرته د دې کوم یو پیسه ضایع کړي نو هغه دې وښیي او زه به دی باندې درته ښیم چې دوی څومره شوکې او ډاکې کړي دي او په کم طریقه دی قوم خوړلی دی زما د ژوند مقصد د دې ښار خدمت کول دي ما بچو ته سبقونه ښوولي دي ما په دې اجره کې مفت ټیوشن سنټرې چلولی دي او ما ډاکټرونه خواره کړي دي ما جارو والې ده تاسو ټول ته معلومه ده فخری ثوابی فخری ثوابی فخری ثوابی زما خدا کور دی دا چم دی زما دا ټول خلک ما سره ما ته دې ووایي نو وروره عزیزانو پښتو به راسره کوئ که نه زمونږ الیکشن خو لیټ شو کمپین لیټ شو چې کمپین لیټ شو نو اوس به دا کمپین تاسو راسره چلوئ تاسو به راسره پاسئ مشرانو پاسئ راسره چې څوک راسره پاسي هغې راسره لاس اوچت کوي چې لاس راسه ټول به راسره پاسئ انشاءالله که نه په خپل محله کې به کمپین چلوئ انشاءالله که نه وروره دا عمران خان ولې په جیل کې دی دا عمران خان ولې جیل کې دی خو عمران خان صرف دا ګناه کړی و که نه چې ایبسلوټلی ناټ دا یې ویلو چې غلامي نه منمه دا یې ویلو چې اډې نه ورکومه د دې افغانستان خو موږ تباه برباد کړو 40 کاله جنګ وشو دلته 40 کاله او موږ په یو غیر په جنګ کې موږ شامل وو او پردي جنګ کې موږ شامل وو د هغې جنګ اثرات سره د هغې جنګ اثرات بم دھماکې د هغې جنګ اثرات خودکش دھماکې د هغې جنګ اثرات بېروزګاري کلاشنکوف کلچر د هغې جنګ اثرات سره رال د هغې جنګ اثرات غربت انډسټري او زموږ بچي بېروزګاري ځکه چې دلته به څوک روزګار کوي چې دلته بتي لګي روزانه ټلیفون کالونه کېږي روزانه چې خودکش دھماکې کېږي نو چې کله دا حالات دي نو په داسې حالاتو کې څوک روزګار کولی شي څوک کاروبار کولی شي څوک فیصله کولی شي او خو د ملک نه تښتي هر سړی د ملک نه روان دی نو وروره عمران خان صرف دا ویلي چې زه نور د جنګونو حصهدار جوړېدل نه غواړم زه په خپل ښار باندې امن غواړم زه په خپل ښار باندې جنګونه نشم کولی نور د امریکې په جنګونو کې شامل یم په خپل جنګونه د چې چېرته کې هلته کوه زه امن کې کردار ادا کولی شم او عمران خان ایبسلوټلی ناټ ویلو ځکه چې کله افغانستان امریکا وته نو هغوی زموږ نه مطالبه وکړه چې موږ له به اډې راکوي هغه اډې به ورنه کړې نن امریکا زموږ خلاف ولاړ ده موږ سره یو الله ذات دی او یو تاسو یې عمران خان دې وخت کې ستاسو جنګ کوي چې پاکستاني قوم یو خوددار قوم دی عزتدار قوم دی پاکستاني قوم یو بهادر قوم دی موږ به سر چاته نه ټیټو غلامي به نه کوو آزاد قوم به یو دا یو آزاد پاکستاني په ضد به ژوند تېروو دا د عمران خان ګناه دی نو ستا د غیرت جنګ کوي ستا د کامولۍ جنګ کوي ستا د خوددارۍ جنګ کوي نو دا جنګ به موږ عمران خان سره څنګ په څنګ کوو انشاءالله تعالی څنګ په څنګ مو سره دا جنګ کوو انشاءالله تعالی داسې ده که نه زه خو چې خبره کوم نه ګوره زه تاسو یادوم تاسو به راسره جنګ کوئ تاسو به راسره پاڅئ تاسو به راسره اوچتېږئ به انشاءالله تعالی راځئ چې یو حل په حد وکړو
चमुंग टोल पे इमरान खान सर उलाड़ इंशाअल्लाह ताला उलाड़ पे टोला खप्पन नरबो सर उलाड़ पपुख्तो सर उलाड़